من نظر الى ولی الله فقد سعد. چاچه دا اللہ دوستا نظر وکړه دل الله تبارک وتعالی نیک بختی ورکا. ډاک بابا جان رحمت الله علیه غوندې شخصیت دا چې د دنیا ته راغلی دا په د دنیا کې ملمانی د سید حسین صاحب دوی ډیره شکریا ادا کوما. زمونږه رور دی زمونږه بچی دی هسې ماشوم د مونږ والد صاحب ته سیو مبارک راوستلی و چې دا زه دلته د جنیدیې په مدرسه کې داخلوما. الحمدلله جنیدی او قادری او چشتی ټول فیضان او برکت الله خدای پاک ورکړی دی او زه شکریه په دې ادا کوما. بابا جان رحمت الله علیه دا ګلستان دا چمن او دا باغیچه د علم په صورت کې د عمل په صورت کې د ذکر په صورت کې او د روحانیت په صورت کې الله تعالی په دغه باندې آباده او قائم او دائم ساتلی. کله یو ولی الله قبر ته لاړ شي لکه توره په دنیا کې داسې وي لکه په تیکي کې چې پرته وي او چې کله قبر ته ورسي داسې ورسي لکه د تیکي نه چې بهر راوځي چې الله تعالی هر شب و روز کې او یا کرتا د عارفینو زړونو ته په نظر د رحمت سره ګوري. که په هغه زړه کې د ستا نوم لیکل شوی وي الله تعالی د هغې رحمت په نظر کې به ته هم راشي. رحمت او کریم رحمت چې دی دا الله تعالی د ذات هم صفت دی رسول الله هم صفت دی رحمت للعالمین دی او کریم دا دی الله تبارک و تعالی هم نوم دی. سیدنا کریم صلی الله علیه وسلم دا د چشتیانو وظیفه هم ده. نمونه د ډاک بابا جان رحمت الله علیه د ده په دې نوم کې خدای پاک را جمع کړي دي. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على حبيبنا ونبينا سيدنا محمد وآله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بشوق سر درود شريف اللهم صل على سيدنا مولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. بسٹیج باندې موجود د مونږ او تاسو مقتدایان او پیشوایان صاحبان مبارکان ډېر ګڼ شمېر دلته علما ناستی حافظان ناستی نعتخوانان ناستی او څومره چې دلته راغلي د رسول الله صلی الله علیه وسلم عاشقانو او د ډاک بابا جان رحمت الله علیه محبینو مریدانو ټولو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. مونږه سره مجلس کې بطور خاص به ذکر حکم د پاک پټن شریف دیوان صاحب زوی ناست او موجود دی او تاسو ته دا پته ای چې د مونږه مشایخ او بزرگان دا غوی دا خیال او سوچو چې په خوا زمانه کې یو ته به اقلیم هند وی
او بل ته به اقلیم سند وي. دا اوس چې کوم پاکستان دی دا د مونږ دا موجوده پنجاب او سند او دا علاقه دې ته به اقلیم سند وي، او د واګا بارډر ناپل او دغه ته به اقلیم هند وي. نو د مونږ د صاحبانو دا سوچ او خیال او نظریه او عقیده وه چې د اقلیم هند روحانی سلطنت عطای رسول معین الهند خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمت اللہ علیہ سره دی، او د سند چې کوم موجوده پاکستان دی د دغه روحانی بادشاہی او سلطنت د حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ هغه د خدای پاک ورکړی دی. د هغه ته د ستاسو طرف نه او دا د ډاک بابا جان رحمت الله علیه دا کور او دا خانقاه دا د چشتیانو مرکز دی او د قادریانو مرکز دی. زه هغوی ته ستړي مشي وایم او په خیر رالی وایم. زه د سید حسین صاحب د دوی ډېره شکریه ادا کوم. زمونږ رور دی، زمونږ بچی دی، او داسې ماشوم زمونږ والد صاحب ته سی مبارک راوستلی و چې دا زه دلته د جنیدیې په مدرسه کې داخلوم. الحمدلله هغه ټول جنیدی او قادری او چشتی ټول فیضان او برکت الله خدای پاک ورکړی دی. او زه شکریه په دې ادا کوم چې د بابا جان رحمت الله علیه دا ګلستان، دا چمن او دا باغیچه د علم په صورت کې، د عمل په صورت کې، د ذکر په صورت کې او د روحانیت په صورت کې الله تعالی په دغه باندې آباده او قائم او دائمه ساتلې ده. او الله تبارک وتعالی به دا کوي. دا یاد ولرئ مونږه چې دغه صاحبان نه دلته راشو دا کلم دا عقیده مه ساتئ چې دا چې راشو مونږه دلته ګوندې خالي زولې به د دغه ځای نه ځو. د صاحبانو دربار نه، د صاحبانو د دربار خو ډېر لویه خبره ده. د هندوستان لوی علمي شخصیت چې د بریلي او دیوبندي د دواړو مکتب فکر استاد دی، شاه عبدالعزیز محدث دهلوي رحمت الله علیه، هغه فرمایلی دي چې هر کله یو ژوندی د یو مړي قبر له لاړ، یو ژوندی د مړي قبر له لاړ، نو یا به دا ژوندی په ولایت کې، په بزرګۍ کې، په بندګۍ کې، په عبادت کې، په تقوا کې د دغه قبر خاوند نه اوچتي، یا به دا قبر خاوند په ولایت کې، په تقوا کې، په بزرګۍ کې دغه راتلونکي زیارت کوونکي نه بهتري. که دغه ورتلونکي کې الله تعالی زور اچولی د ده فیض او برکت خدای پاک مړي ته وررسوي. او که هغه صاحب قبر کې الله تعالی کمال او تصرف او تقوا او بزرګي د ده نه اوچتی، نو د هغه نه الله تبارک وتعالی دله فیض ورکوي. د اولیاء کرامو د دغو هستیانو دا یاد ولرئ. ډاک بابا جان رحمت الله علیه غوندې شخصیت دا چې د دنیا ته راغلي، دا په دې دنیا کې مېلماني، دغه په دنیا کې د دې دنیا سره د دوی هیڅ تعلق نه وي. که مونږ سره به دلته ناستو، که ګرځېده به، که جنازې به کولې، که دعاګانې به کولې، که میلادونه به کول، که ذکر به کول، دا موجود په دغه دنیا کې وو، لیکن تعلق یې د هغې دنیا او د رب الله تعالی سره وه. او دا چې کله د مونږ صوفیاو لیکلي دي چې کله یو ولی الله قبر ته لاړ شي، د هغه روحانیت، روحاني طاقتونه داسې شي لکه توره په دنیا کې داسې وي لکه په تیکي کې چې پرته وي، او چې کله قبر ته ورسي داسې ورسي لکه د تیکي نه چې بهر راووځي.
اولیاء کرامو سره هغه خلق چې د نیکانو صالحانو سره د چا نسبت دی، د چا تعلق دی، د چا ورسره دوستي ده، دا یاد ولرئ صوفیاو لیکلي دي چې من نظر الیه ولی الله فقد سعد. من نظر الی ولی الله فقد سعد. چا چې د الله دوست ته نظر وکړو دل الله تبارک وتعالی نیکبختي ورکړه. ومن نظر الیه ولی الله فقد سعد واسعد. چاته چې الله تعالی دوست او ولی الله نظر وکي نو دی خو څه نیکبخته شو چې په ده کې الله تعالی دا طاقت راولي چې دی چاته نظر وکړه هغه به هم نیکبخته شي. دا طاقت د اولیاء کرامو په صحبت کې، ځکه نیکانو خلکو سره تعلق، نیکانو سره خلکو سره دوستی. مونږه صوفیاو زه دا خبره درته د تصوف د کتابونو نه د مختلف ځایونو نه کومه، لیکلي دي مونږ صوفیاو لیکلي دي چې چا دا غواړي چې ماته د الله تبارک وتعالی د رحمت په نظر سره وګوري. او ما کله کله د بابا جان رحمت الله علیه په دغه نوم کې زه خیال او توجه کومه، نو رحمت او کریم دا دواړه هغه صفتونه دي. رحمت چې دی دا الله تعالی د ذات هم صفت دی او د رسول الله هم صفت دی، رحمت للعالمین دی. او کریم دا د الله تبارک وتعالی هم نوم دی. او سیدنا کریم صلی الله علیه وسلم دا د چشتیانو وظیفه هم ده، دا د رسول الله هم نوم دی. او دا دواړه نومونه د ډاک بابا جان رحمت الله علیه د ده په دې نوم کې خدای پاک را جمع کړي دي. رحمت او کرم دواړه د ده مبارک په دې نوم کې خدای را جمع کړي. نو الله تعالی صوفیا لیکي چې تاسو د الله تعالی د نیکانو بندگانو سره خپل تعلق جوړ کړئ او د یو صالح بنده په زړه باندې خپل نوم ولیکئ چې هغه ستا ته دومره ځان ورته ورخوږ کړې چې د هغه په خپل زړه باندې د ستا نوم ولیکي. او چې کله هغه په خپل زړه باندې د ستا نوم ولیکي نو بیا یې څه فایده ده؟ فایده یې دا ده چې الله تعالی شب و روز کې، هر شب و روز کې او یا کرتا د عارفینو زړونو ته په نظر د رحمت سره ګوري. که په هغه زړه کې د ستا نوم لیکل شوی وي الله تعالی د هغې رحمت په نظر کې به تم راشي. د صاحبانو سره، د بزرګانو سره، د دوی سره تعلق، د دوی سره نسبت. دا چې مونږ وایو چې مونږه قادری یو او زه چشتی یم او زه سهروردي یم او زه نقشبندي یم او زه تیجانی یم او زه قلندري یم او زه ویسی یم او زه دا سلسله کې یم او په دغه سلسله کې یم. دغه سلسلې مطلب څه دی؟ چې د ما په غاړه کې پړی او مهار دا د دغه اولیاو دی. د ما د غاړې دا مهار دغه اولیاو په لاس کې نیولی او دا چې جنت ته او د نجات په لار باندې ځي انشاءالله تعالی مونږ او تاسو به هم ځان سره بیو. خو شرط به صرف یو وي. شرط دا دی چې ایمان او عقیده، کومه چې دغه صاحبانو ایمان، کومه چې د صاحبانو عقیده وه، په هغه عقیده او په هغه ایمان باندې قائم او دائم پاتې شو. الله تبارک وتعالی فرمایي یا ایها الذین آمنوا اتقوا، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین. د الله تبارک وتعالی حکم دی چې د ستاسو معیت دا د صادقینو خلکو سره وکړئ. هغه خلک چې هغوی دا ژوند پر اشتیاو باندې تیر کړی او پر اختیاو باندې تیر کړی او د هغوی ژوند دا د نمود او د نمایش او د دوکې نو. او چې کله د دغه خلکو سره چا تعلق پیدا شي نو بیا هغه که ډېر هم بدکاري، هغه که ډېر هم سیاکاري. قرآن پاک کې سورت کهف کې، سورت کهف د قرآن پاک بالکل منځ دی او
زه درته وایم چې په حدیثو کې د دې فضیلت دا راغلی چې څوک سورت کهف د جمعې په ورځ باندې ووایي دا سوچت کوي چې چا قرآن ویلی د جمعې په ورځ به وایي سورت کهف چې سورت کهف څوک د جمعې په ورځ وایي نو د راتلونکي جمعې پورې د جمله ګناهونو دپاره خدای پاک کفاره ګرځوي چې په بله جمعې بیا ووایي هغې جمعې پورې دا د ګناهونو خدای پاک کفاره ګرځوي په سورت کهف کې چې مونږ او تاسو تلاوت کوو یا امام راته په ختم کې وایي او یا راته په محراب کې وایي په فرض مانځه کې نو په هغه کې الله تبارک وتعالی د اصحاب کهف ذکر کوي اصحاب کهف چې وو هغه خو اصحاب کهف هغه خو متقیانو هغه خو انبیانو هغه خو اولیاو لیکن هغوی سره الله تبارک وتعالی وکلبهم باسط ذراعیه بالوسید دا هغوی د سپي ذکر هم کوي او وایي چې دا د اصحاب کهفو سپیو او زمونږ د علما شیوخ الوظایف ناست دي دا چې کله چاته د مشکلاتو د حل دپاره د نظر نه د ساتلو دپاره د لارو د کلاولو دپاره یو تعویز او نسخه لیکي په هغې کې د اصحاب کهفو نوم ولیکي او په منځ کې ورته ولیکي چې قطمیر د هغه سپي نوم دی او هغه سپی به د قیامت په ورځ باندې الله تبارک وتعالی د لوی د رحمت شان سره جنت ته خدای پاک بوځي آیا دغه سپي منځونه کړي وو آیا روژې نیولې وې آیا عبادتونه یې کړي وو نه د صالحینو دغو ځان پسې شاړه دوی به ورته وایي چې قورې شه او هغه ورپسې روان وو الله تبارک وتعالی دا اعزاز او شرافت ورله ورکړه او د قرآن په منځ کې د هغه سپي الله تبارک وتعالی ذکر وکړه د ما او ستا د تعلیم دپاره د ما او ستا د نصیحت دپاره د ما او ستا د پند او د موعظت دپاره هغې ذکر الله تبارک وتعالی وکړو خبره خلاصومه د سعدي بابا حافظ سعدي شیرازي ډېر لوی شخصیت تیر شوی سعدي بابا په دې خبره باندې چې هغه فرمایي په خپل کلام کې چې ګلې خوشبوی یو مثال ورکوي چې ګلې خوشبوی در حمام روزه رسید از دست محبوبه بدستم چې یو ځل زه په حمام کې ناستم او ډېره خوشبویه خاوره وه خاوره راله چا راکړه چې ما ته راورسېده نو بدو گفتم که مشکو یا عبیری که از خوشبوی دلاویزه تو مستم ما ته نه تپوس وکړه چې ته مشکې که ته عنبرې ستا دې خوشبویۍ خو زما دا زړه خوشحال که او روح مې ورسره خوشحال شو دا سعدي بابا مثال ورکوي نو فرمایي چې په جواب کې راته هغه خاورې کومه خټه چې ما ته خوشبویه ملاو وه هغې راته وی بگفتا من گلی ناچیز بودم راته ویې چې زه خو هغه ناچیزه خاوره یم چې په ځمکو کې پرته یي ولکن مدت با گل نشستم لیکن لږ وخت د ګل په خوا کې پاتې شومه جمال هم نشین در من اثر کرد د هغه ګل په خوا کې چې زه پاتې شومه هغې ګل هغه ښکلا او خوشبویۍ په ما باندې اثر وکړه وگرنه من تو آخاکم که هستم زه خو ما هغه خاوره یمه چې کومه خاوره پرته یي په ځمکو باندې خو د ګل سره نزدېکت د اثر ګلونو سره ځان نږدې کړئ ګلونو سره ور نږدې شئ خوشبویي واخلئ د دوی په نقش قدم او د دوی په لار باندې روان شئ د دوی د ذکر په حلقو کې شامل شئ د دوی نه تسبیح واخلئ او ذکر واخلئ زموږ صوفیان لیکلي چې منشور د ولایت که څوک د ولایت په لار باندې تلل غواړي د دې لپاره چې کوم منشور دی هغه ذکر الله د الله تبارک وتعالی ذکر دی الله تبارک وتعالی ذکر خپل کړی یو صحابي یو بدوي
حجۃ الوداع په موقع کې حضور صلی الله علیه وسلم ناراضي اور تو فرمایي چې قربان ما ته یو مختصر زبانډچی ما کلیواله ما زما ډیر عقل او سوچ نشته ما ته یو مختصر خبر وخایا چې په هغې باندې زه خپل رب سره ملاو شم او رب رانه راضي شي. حضور ورته وفرمایل چې ای بچیا ته هر وخت داسې حالت کې اوسېږه و چې لسانو کا رطب بذکر الله ستا دا ژبه د الله په ذکر باندې لمدی دغه لار خپله که او په دې باندې روان شه. صاحبینو د صاحبانو دا لار دا نقش قدم دا د الله تبارک وتعالی د ذکر دا د الله تبارک وتعالی د معرفت تا او د دوی چې کومه دا یاد ولرئ که د دوی د عقیدې سره د ډاک بابا جان صاحب رحمت الله علیه او زموږ د صاحبانو چې کومه عقیده وه هغه عقیده کومه وه د اهل سنت والجماعت وه په دغه عقیده باندې چې تاسو قایم وئ او د دغه صاحبانو سره مو نسبت وي هیڅ قسم طوفان او مصیبت او بلا دا درته نه په دنیا کې څه ویلی شي او انشاءالله تعالی آخرت کې به هم د دوی په جولۍ کې او د دوی په لښکر کې انشاءالله جنت طرف ته روان یو وما علینا الا البلاغ.